أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة إبراهيم ديار لسم سپارہ آیات نمبر 35 وإذ قال إبراهيم دي رکوع کې کوم دی ابراهیم علیه السلام دعاګانې کړې دي او دعاګانې چې کوم دی غوښتې دي د خپل ځان د پاره هم د خپل بچیانو د پاره هم د خپل مور پلار د پاره هم نو دا دعاګانې پکار دي چې مونږ غواړو واذ قال ابراهیم هر کله چې فرمایل ابراهیم علیه السلام ربي چې اے رب زما اجعل اگرزه هذا البلد دا خار چې مکه مکرمه ده آمنا امن والے اگرزه لومبنه سوال حضرت ابراهیم علیه السلام د امن د پاره کړی دی چې خدای پاک دا خار دا امن والا خار وګرځي زګه چې دا امن دا په کوم ځای کې امن وي نو دی عبادت هم کولی شي دا خلق الله تعالی ته هم نږدې کېدلی شي دا خپل خلق خپل ځان نه کوم دی روزګارونه هم کولی شي خو چې په کوم ځای کې امن ني نو نسوک بیا عبادت کولی شي نسوک الله تعالی ته ور نږدې کېدلی شي او نسو خپل ځان لږ کوم دی روزګار کولی شي نو د ټولو سيزونو هغه مور چې کوم ده نو هغه امن دی امن د دې وجه نه ابراهیم علیه السلام د ټولو نه لومبنۍ دعا د امن غوښتې ده چې خدای پاک دا خار امن والا وګرځي او بیا په هغې کې الله تعالی هغه دعاګانې قبولې کړلې نو هغه داسې امن والا خار وګرځېدو چې هلته کې سپي او پیشو دا د یو بل دشمنان دي خو چې کله دا په حرم پاک کې دننه وي دا یو بل داسې نه وي دا سپي په دې پیشو باندې حمله نشي کولی د خپل پلار قاتل دا څوک په حرم پاک کې نشي وجلی د حرم نه به بار کوي بیا به د قصاص اخلي نو داسې امن والا ځای وګرځېدو چې په دغه ځای کې حاجیان صاحبان ځي نو دی په دغه ځای کې روږه نشي وجلی د دغه ځای واښه نشي ایستلی داسې امن والا وګرځېدو دغلته سپی پیشو مار لړم چې دته نقصان نه رسي دی نشي وجلی اوس داسې سپی دی چې لیونی دی او دته نقصان رسي نو د خپل ځان بچ کول دپاره به خامخا بیا خپل ځان بچ کوي خو نه دته یو سپی څه نه وي دته یو منظرې څه نه وي دا حاجي صاحب یا دا عمرې والا دی په حالت احرام کې دی په حرم پاک کې دی په حرم پاک کې دننه دی چې کوم دی یو څیزو نشي وجلی ځناور نشي وجلی نو الله تعالی هغه خار بیا امن والا وګرځو لومبنۍ دعا د ابراهیم علیه السلام کړې ده د امن چې خدای پاک دا خار امن والا وګرځي وجنبني او دویمه دعا یې کړې ده چې ما بچ کړي ما وبني او زما زامن ان نعبد الاصنام د بوتانو د عبادتنا دا دعا یې کړې ده لومبنۍ دعا یې دا کړله چې خدای پاک دا خار امن والا وګرځي دویمه دعا دا کړې ده چې ما او زما بچیان زما زامن دا د بوتانو د عبادت نه بچ کې نو دا دعا هم د ابراهیم علیه السلام قبول شوې ده اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام بیا د بیت الله د هغې چې کوم دی تعمیر وکړو دوباره چې کوم دی هغه دیوالونه بنیادونه خدا وو دا د دنیا نه مخکې د حضرت آدم علیه السلام نه مخکې د بیت الله تعمیر دا فرشتو کړی دی بیا چې کله د نوح علیه السلام بیا حضرت آدم علیه السلام د بیت الله تعمیر کړی دی او بیا حضرت ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دواړو په شریکه باندې د بیت الله تعمیر کړی دی د دې دیوالونه دا په طوفان نوح کې منهدم شي ختم شي
خو بنیادونه د چې کوم دی باقي په اکه زړو بنیادونو باندې ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دوباره چې کوم دی دیوالونه کړي دي. بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه 15 کاله مخکې قریش مکه هغوی راغونډ شو او خپل حلال پیسې راغونډې کړلې. نو بیا دی وی چې اوس به د بیت الله له ورزي څوک دا دې له به ګزار څوک څنګه ورکوي. نو په دې کې یو کس راغی او هغه ډومبنی ګزار یې ورله ورکو بیت الله له. چې بیت الله له ګزار ورکو نو خلکو یې د باندې به اوس څه مرض لګي دی به اوس ختمیږي. ولې دی خو دا بیت الله تعمیر کو دا کرک شوی و د نبي علیه السلام د نبوت نه 15 کاله مخکې دا کرک شوی. نو دی خو د جوړولو په نیت باندې خو بیا هم خلکو به د بیت الله دومره تعظیم کوو چې دا مشرکین وو خو بیا هم د بیت الله نه یریدل. وي دې کس له به څه چل کېږي نو بس چې سبا شو هغه څه چل ونه شو نو هغې بس وي الله تعالی په دې کار باندې راضي دی. نو دوباره بیا ټول بیت الله اوس پړدو او چې کله دې حلال پیسې چې کوم دی راجمع کړلې نو دا حتیم چې دی حتیم دا ایسه چې کومه ده دا بیت الله کې مخکې نه دننه و. نو دغه بیا دی بار کو ځکه حلال پیسې دومره زیاتې نه وي چې دا حتیم یې ورسره دننه راګیر کړی وي. نو حتیم یې بار کو نور د بیت الله تعمیر یې وکړو. نو بیا اسماعیل علیه السلام او ابراهیم علیه السلام دواړو په شریکه د بیت الله تعمیر کړی دی. بیا د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې ډیر وخت پورې دغه رنګ د اسحاق علیه السلام په اولاد کې ډیر وخت پورې ټول موحدین را روانو شرک والا پکې سوګنو. اخره کې پکې بیا د شرک خلق شروع شو شرکیات پکې شروع شو د بوتانو عبادت پکې شروع شو تر دې پورې چې په بیت الله شریف کې 360 بوتان دا بیت الله شریف کې دننه پراتو د هر ورځې جدا جدا بوتو د هر کار پکې جدا جدا بوتو. الله تعالی د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راولېږو چې راولېږو هغوی محنت وکړو هلته کې او بیت الله یې د بوتانو نه مکمل خالي کړو. تر اوسه پورې مکه مکرمه کې هغې کې چې کوم دی هغه موحدین را روان دي او د توحید اقرار کوونکي پکې را روان دي شرکیات والا پکې څوک نشته دی. دا ابراهیم علیه السلام دعا کړې ده چې وجنبني بچ کې ما لرا وبنیه او زما اولاد لرا ان نعبد الاصنام د بوتانو د عبادت نه. رب ای رب زما انهن بېشکه دا بوتان چې دي اضللنا دا گمراه دی اضللنا دی گمراه کوي اضللنا دی گمراه کړي دي کثیرا من الناس ډېر خلک ډېر زیات د خلکونه نو دی بوتانو نه دي ګمراه کړي خو ځان له پخپله ګټې دي څه نشي کولی خو دا د ګمراهۍ سبب جوړ شوی دی دا بوتان نو دی ګمراه کړي دي نسبت یې دې ته شوی دی. فمن تبعنی پس چا چې زما تابعداري وکړه نو فانه مني بېشکه هغه زما نه د ابراهیم علیه السلام وي ومن عصواني او چا چې زما نافرماني وکړه نو فانک غفور الرحیم نو بیا ویری دی الله تعالی ته غفور الرحیم مطلب دا چې ته معاف کړه. څوک چې زما تابعداري وکړي ابراهیم علیه السلام وي او دا ټول کو يهوديان دي هغه ابراهيم عليه السلام يهوديو مونږ دغه په دین باندې یو کو عیسایان دي هغه ابراهيم عليه السلام عیسایو مونږ دغه په دین باندې یو کو مشرکین دي مشرکین خپل نسبت ابراهيم عليه السلام ته کوي چې مونږ په ملت ابراهيمي باندې یو او مونږ هم وایو مونږ په ملت ابراهيمي باندې مونږ د ابراهيم عليه السلام په دین باندې. نو هر سړی نسبت هغه ته ولیکي چې ابراهیم علیه السلام د ټولو خلکو په نسبت باندې مسلم دی متفق دي ټول په ده باندې چې ابراهیم علیه السلام دا جلیل القدر پیغمبر تیر شوی دی. نو ابراهیم علیه السلام فرمایي فمن تبعنی پس چا چې زما تابعداري وکړه نو فانه مني بېشکه زما نه دی ومن عصواني او چا چې زما نافرماني وکړه نو فانک غفور الرحیم بېشکه الله تعالی ته غفور الرحیم. ربنا ای رب زمونږه انی اسکنتو دا دعا ابراهیم علیه السلام چې کله جنت المعلا طرف ته مکې مکرمې چې کوم قبرستان دی هغې طرف ته روان شو دلته کې ماشوم بچی او بیبي دا په خوش او دشت بیابان کې پرېښودل دی ورته اوازونه کوي ابراهیم علیه السلام ورته آواز نه کوي جواب نه ورکړي. اخره کې ورته حضرت هاجره به وي تا ته د الله د طرف نه حکم شوی دی چې دې سره خبرې مه کوه او دلته یې پرېږده. نو ابراهیم علیه السلام ورته سر اوړه کوه بس هغې وی چې تا ته الله حکم کړی دی الله به مونږ نه ضایع کوي. ابراهیم علیه السلام چې لږ ور مخکې شو نو دا دعا یې وکړله ربنا ای رب زمونږه انی اسکنتو بېشکه ما وسولی دی من ذریتي خپل اولاد
بوادن په یو داسې میدان کې غیر ذی زرع چې دا بې فصله میدان دی، فصل پکې نشته دی. عند بیتک المحرم ستا د عزتمن کور په خوا کې، ستا د عزتمن کور په خوا کې مې خپل اولاد اوسولی دی، او دا داسې میدان دی چې دا غیر ذی زرعن دې کې هېڅ قسمه فصل نه کېږي، دشت بیابان دی، اوبه پکې نشته دی، دلته مې چې کوم دی اوسولی دي. بیت الله دیوالونه لا نو خو بنیادونه یې وو، ځکه ابراهیم علیه السلام وفرمایل د دې نه وروسته بیا چې اسماعیل علیه السلام رالوی شو، واده وکړو، د هغې نه وروسته ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام دیوالونه کړي دي. عند بیتک المحرم ستا د عزتمن کور په خوا کې، ربنا ای رب زمونږه، لیقیموا الصلاة د پاره د دې چې دوی قیم کړي مونځ، زما د اولاد مې دغه ځکه اوسولی دی چې دوی مونځ قیم کړي. فجعل پس وګرځوه تو افئدة زړونه من الناس د خلکو تهوی الیهم چې میله شي دې طرف ته. علما وایي دلته کې دا من تبعیضیه دی. تبعیضیه څه مطلب؟ معنی دا شوه چې افئدة فجعل وګرځوه افئدة زړونه من الناس د بعضې خلکو. من تبعیضیه دی، نو معنی به دا شي چې د بعضې خلکو زړونه تهوی الیهم وګرځوه چې میله شي د حرمین شریفینو ته، مکې مکرمې طرف ته میله شي، دې خلکو طرف ته میله شي. نو کو داسې ویلې وي چې ټولو خلکو زړونه میله کړه، د ټولو خلکو زړونه همالته کې میله، خو د بعضې خلکو زړونه دعا یې کړې د الله تعالی د بعضو خلکو زړونه مکې مکرمې طرف ته، د دې خلکو طرف ته، د دې ځای طرف ته میله کړه، بیت الله ته یې میله کړه. نو د ټولو خلکو په زړونو کې د بیت الله هغه قدر او عزت هغه شته دی. هر سړی دا غواړي چې دغه پاکو مقدسو مقاماتو ته زه لاړلې، دغه مې ولیدلې، الله دې مونږ ټول بوځي. نو فجعل پس وګرځوه افئدة من الناس زړونه د بعضې خلکو تهوی الیهم چې هغه میله شي دې طرف ته، ورزقهم او ورکه دوی ته رزق من الثمرات د میوونه، د میوونه ورله رزق ورکه. نو هلته مکي صاحب نوي دی، هغه وفرمایل چې دلته کې الله تعالی سبزیانې نه دي یادې کړې، ثمرات یاد کړي، میوې. نو په دغه مکه مکرمه کې میوې به ډېرې زیاتې ارزانې وي. طایف خواته ورسره طایف دی، نو په طایف کې چې کوم د ډېر څیزونه کېږي، خو هغه هم بیا د مکې مکرمې خلکو ته نه پوره کېږي. د بهر ملکونو نه هر سهار چې پاسې تازه میوه به تا ته میلاویږي. داسې میوه په دنیا کې نه چې هغه به چې کوم دی مکې مکرمې ته نه وي رسېدلې، الله تعالی یې رسي او هغه خلکو باندې الله تعالی خوري. ځکه د ابراهیم علیه السلام دعا کړی چې ورزقهم من الثمرات یجبا الیه ثمرات کل شی، بل ځای کې الله تعالی فرمایي یجبا ثمرات کل شی، ده هر قسمه میوه. نو په دې کې علما فرمایي چې تشې میوې نه دي مراد، بلکې بعضې څیزونه داسې چې په میوو کې داخل هم نه دي، هغه ته هم مراد دي. په لاسو باندې بعضې کارخانو والا څیزونه جوړ کړي، دغه ته هم مراد دي. نو دا ټول څیزونه هلته کې میلاویږي، او دا د ابراهیم علیه السلام د دعا برکت دی. ورزقهم او رزق ورکه دوی ته من الثمرات د میوونه، لعلهم یشکرون د پاره دی چې دوی شکر وباسي. ربنا ای رب زمونږه، انک تعلم بېشکه ته پوهېږې ما په هغه څه باندې نخفي چې مونږ یې پټو په زړه کې، وما او په هغه څه باندې نعلنو چې مونږ یې ښکاره کړو. نو الله تعالی ته وایي چې زما زړه کې کومه خبره ده چې هغه په هغې باندې هم ته خبردارې، او که زما ښکاره کومې خبرې دي په هغې هم ته خبردارې. نو ښکاره دعا ابراهیم علیه السلام د خپلو ظاهري بچو دپاره کوله، خو پټه په زړه کې نبي علیه السلام دپاره هم دعا کړې. نبي علیه السلام فرمایي زه د خپل نیکه د ابراهیم علیه السلام دعا یم، زه د خپل نیکو د ابراهیم علیه السلام دعا یم. ربنا ای رب زمونږه، انک تعلم بېشکه ته پوهېږي ما په هغه څه باندې نخفي چې مونږ یې پټو، وما په هغه څه باندې نعلنو چې مونږ یې ښکاره کړو، وما یخفا او پټ نه دي علی الله په الله باندې، من شیء یو څیزو فی الارض په ځمکه کې، ولا فی السما او نه په اسمان کې. وما یخفا او نه پټېږي علی الله په الله باندې، من شیء یو څیز فی الارض په ځمکه کې، ولا فی السما نه په اسمان کې، نه په اسمان کې او نه په ځمکه کې یو څیز د الله تعالی نه پټ نه دی. الحمدلله الذي تمام تعریفونه هغې الله تعالی لره دي. وهب لی چې راکړو ما ته علی الکبر په بوډاوالي کې اسماعیل و اسحاق، اسماعیل او اسحاق علیه السلام. ابراهیم علیه السلام دا دواړه بچیان
دا په بوډاوالي کې شوي دي دعا یې کړې وه رب هب لي من الصالحین ای الله تعالی ماته نیکان بچي راکړي نو اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دا ابراهیم علیه السلام لا د بوډاوالي په حالت کې ورکړي شوي دي دې بوډاو د بوډاوالي په حالت کې ورته دا بچي ملو شوي دي ان ربي بشک رب زما لسمیع الدعا خامخا اوریدونکي دي زما دعا لره رب اجعلني ای رب زما وګرځئ ما لره مقیم الصلاة قیمونکي د مونځ ومن ذریتي او زما اولاد قیمونکي د مونځ وګرځوه ځان دپاره د مونځ د قیمولو دعا کړې ده خو د دې سره سره د خپلو بچیانو دپاره د مونځ د قیمولو دعا کړې ده ربنا ای رب زمونږه وتقبل او قبول کی دعا زما ربنا ای رب زمونږه اغفر لی بخنه وکړه ماته ولوالدی او زما والدینو ته وللمؤمنین او مؤمنانو ته یوم یقوم الحساب په هغه ورځ چې قیمیږي به حساب یعنې د قیامت په ورځ موږ ته بخنه وکړه دلته کې سوال راځي چې د ابراهیم علیه السلام پلار دا خو کافر و د کافر په حق کې خو دعا د بخنې نشته دی نو جواب یې دا دی چې ابراهیم علیه السلام ته چې کله نه پته ولګېدل چې پلار مې مړ دی او په کفر باندې مړ دی مړ دی په کفر د هغې نه پسې بیا د بخښنې دعا نه ده کړې خو چې تر کومې ژوندي نو پلار سره دا واده کړی زه به ستا دپاره دعا کومه زه به ستا دپاره د بخښنې او د هدایت دعا کومه نو ابراهیم علیه السلام دا د ابراهیم علیه السلام د پلار د مرګ نه یا د ابراهیم علیه السلام پلار یې مړو خو ابراهیم علیه السلام ته دا پته نه و چې زما پلار په کفر باندې مړ دی نو دا د هغه وخت دعا قرآن مجید کې الله تعالی را نقل کړې ده ابراهیم علیه السلام بیا د هغې نه پس دعا نه ده غوښته چې کله نه ورته پته لګېدله چې زما پلار مړ دی ځکه د کافرانو دپاره بخښنه نشته دی او الله تعالی منع کړله چې د کافر دپاره اگر کو ستا پلار ولي نه وي خو د دپاره به د مغفرت دعا نه کوې تر هغې پورې چې تر کومې پورې تا ته معلومه شوي وي چې کله ته معلومه شوله چې دا زما پلار دی او دی په کفر باندې مړ دی بیا به دپاره دعا نه کوي د کافر د په حق کې دعا نشته هو که تا ته پته نه وي یا دی ژوندی دی او کافر دی دا دعا ورله کولی شي الله تعالی هدایت ورته وکړه مسلمانې کا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ او هر کله چې وفرمایل ابراهیم علیه السلام رب اجعل چې ای رب زما اجعل وګرځئ هذا البلد دا خار د مکې مکرمې آمنا امن والا وجنبني او بچ کې ما لرا وبني او زما اولاد لرا ان نعبد الاصنام د بوتانو د عبادتنا رب انهن ای رب زما بشک دا بوتان اضللنا كثيرا من الناس انهن بشک دی بوتانو اضللنا گمراه کړي دي كثيرا من الناس ډیر د خلقنا فمن تبعني پس چا چې تابعداري وکړه زما فانه مني نو بېشکه هغه زما نه دي یعنې زما په دین باندې دی ومن عصواني او چا چې نافرماني وکړله زما نو فانک غفور رحیم بېشکه ته بخښونکی او مهربانې ربنا ای رب زما انی اسکنتو بېشک ما وسولی دی من ذریتی خپل اولاد بوادن په داسې یو میدان کې په داسې یو واده کې غیر ذي زرع چې هغه بغیر د فصله وادي ده عند بیتک المحرم ستا د عزتمن کور په خوا کې مې پرېښي دي ربنا ای رب زمونږه لیقیموا الصلاة دپاره د دې چې دی قیم کې منځونه فجعل پس وګرځئ افئدة من الناس زړونه د بعضې خلکو تهوی الیهم چې هغه مایل شي دوی طرف ته ورزقهم او رزق ورکړي دوی ته من الثمرات د میوونه لعلهم یشکرون دپاره د دوی چې دی شکر وباسي ربنا ای رب زمونږه انک تعلم بېشکه ته پوهېږې ما په هغه څه باندې نخفي چې مونږ یې پټو وما په هغه څه باندې نعلنو چې مونږ یې ښکاره کړو وما يخفى على الله او نه پټېږي په الله تعالی باندې من شیء یو څیز فی الارض په ځمکه کې ولا فی السماء یو نه په اسمان کې الحمدلله تمام تعریفونه هغې الله لره دي
تمام تعریفونه لله هغه الله لردي الذي هغه الله وهب لي چې راکړو مالا على الكبر په بوډاوالي کې اسماعیل او اسحاق اسماعیل او اسحاق علیهم السلام ان ربي لسميع الدعاء بشک زما رب خامخا اوریدون کې زما د دعا دی رب اجعلني اي رب زما وګرځې مالرا مقيم الصلاه قيمون کې منزلرا ومن ذريتي زما اولاد قيمون کې د منزلرا وګرځې ځان لپاره د منز قیمولو دعا کړله اولاد د لپاره کړله دې کې اشاره دې طرف ته چې موږ په خپل باندې د منز پابند جوړ شو او خپل اولاد د منز پابند جوړ ربنا اے رب زمنگا وتقبل او قبول اگر دعائی دعا زما ربنا اے رب زمنگا اغفر لی بخنو کے زما ولوالدی او زما د والدینو وللمؤمنین او د مؤمنانو د پارا یوم یقوم الحساب ورځ د حساب قائمېدلو سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك